بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه صفی ملګری یو ویډیو کلیپ ما وکتل. نو حضرت صاحب اصل کې خبره داسې ده چې ګوره ما خو در سره ټولې خبرې ومنل. تا ما ته وویل چې یوازې به کینو. ما درته وویل چې صحیح ده یوازې در سره کینم، خو بیا ته په خپل خبرو نه رسته شوي. بیا دې راته ویل چې درې کسان کینو. بیا مې در سره ومنل چې صحیح ده درې کسان به کینو، مجلس به وکړو، خبر به ختمه کړو. خو بیا ته د خپل خبرو نه رسته شوي. تا راته وویل چې دغه درې واړه موضوعات په یو مجلس کې بحث کوو په دې باندې. دا مې هم در سره ومنل. ما درته وویل زه درې موضوعاتو باندې زه در سره یوازې کینم او په یو مجلس کې به خبره وکړو، بس خبره زر به ختم شي. بیا ته رسته شوي. بیا دې راته دا وویل حضرت صاحب چې درې کسان به کینو، او تا راته وویل چې د صفیانو طرفه به درې کسان وي او درې موضوع باندې به یو کس خبره کوي. مطلب په علم الغیب باندې به یو کس خبره کوي، په د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین په دې موضوع باندې په بل کس خبره کوي، او تبلیغ الجاهل چې تاسو ورته وایئ یعنی مروجه کم تبلیغ چې دی په دې باندې به بل کس خبره کوي. نو حضرت صاحب تاسو کې یو کس کې داسې صلاحیت نشته چې په دغه یو درې واړه موضوعاتو باندې یو کس دې خبره وکړي. زه بهرحال دا به هم در سره ومنم، لیکن په دې خبره باندې هم ته ونه درېدې، بلکې دغه خبرې نه هم تا رجوع وکړله او ویډیو ریکارډ دې وکړو. بهرحال تا چې په ویډیو کې کومه خبره کړې ده اقه باندې در سره کینم، او اقه شان دي چې څنګه ستا خوښه ده هم اقه شان دې به فیصله کوو. اول تا راته وویل چې زما در باندې اعتماد دی، ته ځای وګوره، هغه به وګورو، هلته به مناظره وکړو. او اوس په ویډیو کلیپ کې وایي چې نه ځای به زه ګورم او بیا به درته ښایم. نو حضرت صاحب ستا خبره خو ټول د تناقضاتو نه ډک دی. اول یو څه وایي بیا بل څه وایي، نو داسې خو خوند نه کوي که نه حضرت صاحب. بیا خپل ویډیو کې دومره کچه خبره کړې ده، ستا په شان دي دغه شان دي په سر باندې د دستار وي او دومره عزتدار ښکاري. نو دروغ خو کم سے کم مه وایه که نه، چې ته وایې چې محمودي د یرې له وجې نه زموږ مخامخ نشي راتلی. نو حضرت صاحب زه خو دومره به درته ویم چې د جدید معتزلو په بنیاد نسبت باندې مې در سره ډېر زیات ګزاره وکړله او ډېر زیات نرم لهجه کې در سره لګیا یم او ډېر زیات نرمي مظاهره در سره کومه. نو زما د نرمي نه غلط فایده خو مه اخله چې ته دروغ تړي. که زه یریدمه نو زه در پسې ستا کور ته ولې درغلم؟ که زه یریدمه ستا په یو ټلیفون باندې ستا یو چیلنج سره زه ستاسو کور ته ولې درغلی وم؟ هلته مې در سره مبادیاتو مجلس ولې کول که زه یریدم؟ باقي د یرې خبرې دا د ماشومانو خبرې دا پرېږده یو طرف ته. که بهرحال تا چې په ویډیو کې کومه خبره کړې ده که نه، نو اوس هغې نه ونه تښتي. ستا د ټول ویډیو خلاصه صرف دو خبرې. یو دا تا ما ته دا خبره دا پیغام را کړی دی چې که په ټولو موضوعاتو باندې په یو مجلس کې بحث کول غواړي او که الګ مجلس لګول غواړي نو مونږ ته ووایه. نو حضرت صاحب دا اختیار دی ماله راکو، اوس خپل خبرو نه رجوع ونه کړي. د مسلمان خاص کر د پښتون یوه خبره وي کینه را سره مسله په یو مجلس کې حل کې، په دوه کې حل کې، چې څنګه ستا خوښوي. یو په یو کینی را سره که درې کسان کینی را سره تاریخ او برته انشاءالله بیا زه وښیم. نو داسې چل به وکړو. زما او ستا اولنی مجلس هغه به مسله د علم الغیب باندې به وي. په دې باندې به ما ورته خبره وکړو. امید لرم چې په دې باندې زموږ د دواړو اتفاق راشي، ځکه چې لږ ته هم خیر د دروغو دغه سهاره پرېږده، ځکه چې بعضو خلکو دغه ذهن کې هم دغه خبره ده چې د مناظره نفرت نوم دی یا د یو بل نه لروالي نوم دی، د شر او د فساد او د انتشار او د اختلاف نوم دی. نو ما ورته باید چې داسې یو مجلس وکړو علمي چې مونږ دواړو یو بل ته نږدې شو او ما او تا په یو بل کې وران نشو، بلکې مونږ خلکو ته هم دا پیغام ورکو چې مناظرې سره دغه مسلمانانو په مابین کې توړ نه پیدا کیږي، بلکې کوم اختلافات، کوم غلط فهمیانې، کوم اعتراضات، کوم شک و شبهات وي هغه ټول ختم شي او مسلمانان یو بل ته قریب شي او یو قوت او یو طاقت جوړ شي. نو ما او تا ته دا پکار دی چې اظهار حق او د ابطال باطل دپاره د بغض، حسد، عناد نه هټ کر ما او تا بهترین یو مجلس وکړو. که ته په حق باندې ستا په لاس بیعت کومه او که چېرته زه په حق یم نو بس بلکل را سره خبره ومنه. داسې ذهنسازي سره چې ما او تا چې کله مناظره کوو نو خالص مونږ خپل دغه نیت د الله رضا وګرځو
او دا به زما او ستا اراده وي او دا به زما او ستا نیت وي چې موږ د غلط عقایدو کې چې کوم کس غلط عقایدو کې مبتلا دي چې دوی د غلط عقیدې نه توبه وباسي او د اور د جهنم نه بچ شي او باقي چې څومره عوام مسلمانان ستاسو په غلط عقایدو پسې روان دي زموږ کوشش دا دی چې هغوی دغه غلط عقاید نه توبه وباسي او د اور نه بچ شي. نو نیت دا به د الله رضا ګرځو. اولنې خبره یاد وساته چې زما او ستا مجلس اول هغه په مسله د علم الغیب باندې به وي، هغې نه پس ما او تا د مناظرې نه پس انشاءالله په دې باندې زما او ستا اتفاق راځي، زما یقین دی راځي به. که زه خو بالکل تیار یم که ته په حقه باندې دلایل دې مضبوط وي زه در سره منمه. هغې نه پس چې کله زما او ستا اتفاق راشي هغې نه پس به دواړه داسې چل وکړو چې دغه دویم موضوع دپاره ټیم مقرر کړو. اوس خپل خبرو نه رجوع ونه کړي. بیا دویمه خبره تا راته دا وي که یوازې کینی او که درې کسان کینی. نو حضرت صاحب که چېرته یوازې ستا کیناستل مقصد وي او اظهار د حق او ابطال د باطل وي یا ځان دې پوهه کول وي نو بیا مناظرې ته ضرورت نشته. بیا به داسې وکړي چې ته به راشي زما ځای ته دغلته به راسره کینی او زه به د الف نه واخله تر یا پورې زه به درته بالکل هر څه اشکاره کمه او په هر اشکال او د هر اعتراض جواب به درته وکمه. ځکه مناظره ویلې هم دې ته شي نن سبا ته وګوره که نه دا خو مناظره نه ده چې ما او تا یوازې کینو یو پیس مناظره. ګوره حضرت صاحب زما خو خوښه دا ده چې څنګه چې 3 کسانو کې ما او تا خبره کولی شو داسې که 15 کسان هم شي خبره کیږي، خبره نه ورانیږي. داسې کسان ځان سره کینوه په مجلس کې چې هغه ستا د حکم لاندې وي، ستا خبره منې، ستا تابعداران وي، چې ته خبره کې هغې خاموشي اختیاروي. صحیح ده، داسې کسان میدان ته مه راوله چې ستا نافرمان وي. بهرحال حضرت صاحب داسې چل به وکړو. اولنۍ موضوع د مسله علم الغیب به وي. بیا زما خوښه دا ده چې 5 کسان به وي، یو به مناظر او 4 کسان به ورسره نور وي. دا زما رایه او مشوره درته ده. امید لرم چې دا به ستا خوښه وي. او یو بله خبر درته دا وکمه که چېرته ته د شور او شغب نه یریږي یا د مجلس اورانېدو نه یریږي نو وس نه زما دغه ویډیو کې دغه کلیپ ځان سره کېږده او لیکل واخله رانه. زما تر د ملګرو طرف نه که بدنظمي وشوله، زما د ملګرو طرفه که چېرته بد اخلاقي وشوله، که زما د ملګرو طرفه که چېرته درپسې تیز اواز وشو یا په مناظره کې زما د ملګرو له طرفه چا خبرې وکړلې زما نه غیر، بالکل زما شکست وس نه ځان سره ولیکه او زما د شکست او ستا د فتح مبارک وي. بهرحال داسې سنجیدګي ماحول جوړ کا، سنجیده کسان ځان سره راوله چې هغوی مجلس نه اورانوي. چې 3 کسانو سره ته مجلس کولی شي نو 15 کسانو کې هیڅ مشکلات نه وي. بهرحال دا زما مشوره ده. او که چېرته بیا هم ته په دې 3 کسانو باندې پوره کلک مضبوطیا سره ولاړې دغه 3 کسانو ته هم در سره تابعدار یم. 3 به تاسو 3 کسان به تا سره وي، 3 کسان به مونږ یو. نو داسې چل به وکړو، مجلس به ولګو د افهام د تفهیم د دلیلو په بنیاد باندې او د سنجیدګي لحاظ خیال به وساتو او مجلس به وکړو په مسله د علم الغیب باندې. امید لرم چې دا خبرې به څه ناڅه ستا دغه دماغو کې اثر کړی وي او څه ناڅه به درته معنا او مقصد به د فهم ته راغلی وي. باقي هغه پرېږده که نه چې ته ویډیو کې یو خبره کوي، بیا په کال بله خبره کوي، په واتساپ بله خبره کوي او په ویډیو کې ریکارډینګ کې ته بله خبره کوي. هر څه پرېږده، جو هوا سو هوا. خبره در سره نه ورانو حضرت صاحب او نه در سره د جدید معتزلو په شان د سختي کومه. بهرحال په نرمي سره درته وایم حضرت صاحب زما او ستا اولنۍ موضوع هغه به مسله د علم الغیب وي. په دې باندې به ما او تا کینو، خبره به وکړو. اول خو وایم 15 کسان ستا له طرفه، 15 زما طرفه ملګري به وي، ښه سنجیده ملګري راوله. او که چېرته 15 ته نه تیارېږي 3 کسان دي تاسو، 3 کسان دي زما سره، نو بس مجلس به ولګو. او بیا چې کله علم الغیب دغه موضوع ختم شي هغې نه پس ما او تا دغه تبلیغي حضراتو په باره کې کوم موضوع ده هغې دپاره به ټیم مقرر کړو. انشاءالله په هغې باندې به دویم مجلس وکړو. نو تا ماته اختیار راکړی چې ته ماته دې ووایې چې څنګه ستا خوښه وي. زما دقه شان دې خوښه ده چې اولنۍ علم الغیب باندې دې زما او ستا خبره وشي، 15 کسان دې وي. او که چېرته 15 کسان ډېر د مجبوري نه ته نه مني او یره دې کېږي داسې نو بیا خیر دی. 3 کسان در سره منمه، بس 3 دي تاسو او 3 کسان دي ما سره، بس کې به نو مجلس به ولګو او خبره به ختمه کړو. الله رب العزت دې موږ ټولو ته د حق